ګرانو کتونکو یو دویم خواجه سرا درته ښایو. دویم د دغه ګولو ښکار په زرګو ووجلی شو. غیر محفوظه دي. زه بیا هم هغه خبره کوم د ستا په بچو کې هم کیدی شي، ستا په کور کې هم کیدی شي، ستا په خاندان کې هم کیدی شي. یو مظلومه طبقه ده. حکومت وایي چې دوی ولې ګرځي، نو دوی لس روزګار روان کې اعلی تعلیم یافته پکې دي. اعلی تعلیم یافته زه به دې سره لږې خبرې کوم. لږه خپل دا نوم دې سره زما زاهد نوم دی او مجراپن ګلالی نوم دی. ګلالی ته ته چې ته څو ډزه لګېږي؟ څو یو لګېدلی یم، یو لګېدلی. زه یې د کوم ځای؟ زه د بلکڼ درګۍ یم. ګلالی ته ورته ووایه چې دغه ټیم څنګه قیصه وه؟ مونږ پروګرام ختم شو، مونږ را روان وو، بس مونږ کسان نه ولیدلي، هلکان موږ شاته را روان وو، ډزې روانې شروع کړې. یو زه ولګېدم، یو دغه ولګېده، زمونږ بل ملګري ولګېدل. ګلالی راتلونکي وخت کې هم تاسو ته داسې پېښې کیدی شي لکه په دې موقع ته څه وایې ستاسو ژوند خو غیر محفوظه دی. ډېر نه د کور ته تلل راتله شته او نه دلته. بس څه ووایم، نه د کور تسلیموي، نه ما نه د معاشره تسلیموي، نه د هسپتال تقسیموي، نه د پولیس تسلیموي. زما 2.5 کاله شو زه کور ته نه ځم راځم شوی. دا خو هر کور کې خواجه سره پیدا کیدی شي. څه وه ما مردان کې تپوس وکړه، زه چا ته اوف نه کوم د خولې. خو زه حیران وم چې لکه ما خو چا ته کنځل خو په غټه خبره ده، چا ته خو ما داسې خبره ونه ده کړې چې ته دې ځای نه اخوا شه. ما چې چا عزت نه دی کړی، بې عزتي یې چېرته نه کړې. دا ټول اصلاحګان دي، مردان د خلکو نه تپوس وکړه. خو څه ووایم سر، کنډه مې کړې. کنډه مې کړې. یتیمانان خو موږ په هغه ورځ باندې شو په کومه ورځ چې له کور نه روزو. ټیک ده، او د وخت څپېړې راله دا خلک راکوي. ټیک ده، او بله دا خبره ده چې ګورنمنټ چې موږ له کومې ښېګړې کړي دي هغه هم دنیا ته مخکې دي. مطلب موږ له NIC موږ له روزګار خو هغه روزګار ورکړی کوم خواجه سرا له دې ماله د ګورنمنټ کې یو خواجه سرا وښایي چې هغه نوکري کوي. ټیک ده، دی وایي په هسپتال کې ستاسو لپاره کمرې چې دي هغه موږ منتخب کړي دي. کومې کمرې دي؟ په هغه کمرو بورډ د چا لګېدلی دی؟ یو ځای کې زنانه مردانه واټ باندې بورډونه لګېدلي دي، یا د خواجه سرا په کمره باندې بورډ لګېدلی چې دا د خواجه سرا واټ دی یا کمره ده، یا دلته یو دوه بیډې دي د خواجه سرا. کومې پالیسیانې چې جوړې شوي دي قانوني تحفظ تر اوسه پورې د خواجه سرا نشته. ته به جمدی نو ته به حقوق اخلې، چې ته مړ شې ته به څه دله به زه څه حقوق ورکوم؟ د هسپتال حقوق به ورکوم، د هسپتال حقوق به ورکوم، او که نه خدای مکه دا په چیر باندې کینو نو زه به بیا دې له څه حقوق ورکوم؟ یو چیر به ورکوم چې ګورنمنټ وله چیر ورکو، دا په چیر باندې ګرځي، دا حقوق به ورکوم؟ نه. چې کومې پالیسیانې تاسو جوړ کړي په هغه پالیسي کار پکار دی. موږ له کړي دي ګورنمنټ کارونه، خو هغه کارونه کم دي، صرف پالیسیانې جوړې شوي دي، د ټیبل ټاکه پورې شوي دي، د کاغذونو د حده پورې شوي دي. هغې باندې پراپر کار پکار دی چې هغه څیز مخکې لاړ شي. نن خواجه سرا په دې فیلډ کې تنګ دی، هغه نوکري غواړي. په کاغذونو کې هر څه شته، په کاغذونو کې هر څه شته، په هغې باندې عمل نشته. زه دا پیغام ورکوم چې همیشه زه دا وایم چې یو خو چې کوم کور کې خواجه سرا دي، کم کور کې خواجه سرا دي، نو هغه مور پلار له پکار دی چې هغه ته د اجلا ټکې نه کوي، چې هغه دې ځای ته نه راځي. خدای رسول ته وګورئ، هغه د معاشرې نه مه لر کوئ، هغه د خپل د مور پلار د مینې محبت نه مه لر کوئ، هغه د حجرې د جومات د ناستې پاستې نه مه محرومه کوئ، هغه د تعلیم نه مه محرومه کوئ، هغه د خوشحالو نه مه محرومه کوئ. څنګه چې دی زما د بچي ووایي چې یاره زما خو تقریبا چې دی نو 2.5 کالو شي څه کور ته نه یم تللی، نو که زه تا ته ووایم چې زه د 12 کالو راغلی یم او زما 15 کاله په دې فیلډ کې وشو، زما اوس دې ټایم چې دی نو 40 کاله چې دی نو ایج دی او زه کور ته نه یم تللی. نو خبره دا ده چې کله داسې خبرې راشي نو موږ پښتانه یو، او چې کله تاسو پښتانه مونږ ګډوئ نو هغه ټایم تاسو پښتانه نه. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. په دې وخت کې زما مسلماني چېرته لاړه؟ دا خواجه سرا ما جوړ کړ، د پلار د سوچو کې د جوړ کړ، دا مور د سوچو کې د جوړ کړ، دا رور د سوچو کې د جوړ کړ. دا د الله نظام دی او د الله پاک چې کوم دی نو د ده نه خواجه سرا جوړ کړ.